آیرلینډ افغانستان سره ون ډے سیریز کولو باندې انګلند کرکټ بورډ د آیرلینډ نه ناراضه شوی دی. انګلند کرکټ بورډ د طرف نه یو سټیټمنټ هم جاری شوی چې په هغې په دې ویډیو کې خبره کوو. آیرلینډ تاسو له دې معلومه وي افغانستان سره الریډي انګلند، ساوث افریقا، استرالیا، نیوزیلینډ، ویسټ انډیز دې ملکونو د بایلیټرل سیریز کولو نه انکار کړی دی چې اوس ریسنټلی آیرلینډ او د افغانستان د ون ډے سیریز روان دی. 5 میچونو ون ډے سیریز دی چې په دې باندې انګلند کرکټ بورډ د آیرلینډ نه ناراضه شوی دی. آیرلینډ لیویل چې تاسو ولې افغانستان سره دا سیریز کوئ. باقاعده د ګارډین کې یو آرټیکل لیکل شوی په دې حوالې سره. که چېرې څوک وایي چې دا خبره یا دروغ ده یا د دې ریفرنس کتل غواړي نو د ګارډین یو رساله ده په هغې کې په دې باندې مکمل آرټیکل لیکل شوی دی چې انګلند کرکټ بورډ د آیرلینډ نه ناراضه دی. ګوره آیرلینډ چې کوم دی انګلند شو، آیرلینډ شو، سکاټلینډ شو، دا کرکټ ملکونه دي خو دا یو داسې مطلب دا ټول د انګلند کرکټ بورډ د لاندې کار کوي. انګلند کرکټ بورډ چې کوم دی یو قسم له تاسو به کتلي د انګلند مخکې یو کیپټن اوین مارګن هغه سکاټلینډ د ټیم لوبډله جوین کړې وه فرست ټایم کې. سکاټلینډ کې بیا انګلند کرکټ بورډ ځان ته راواړلو. بیا هغه د انګلند کپتان شو، لیفټ هینډ بیټسمین و، ډېر ښکلی کلاډي و. هغه بیا د انګلند ټیم سره هغه ټول نه پهله لوبه سکاټلینډ دپاره کوله. سکاټلینډ شو، آیرلینډ شو او انګلند. دا درې داسې دي چې لکه ډېر قریبي تعلقات دی او بریادم که چېرې تاسو وګورئ نو دا درې قریبي ملکونه دي. ښه اوس آیرلینډ کرکټ بورډ افغانستان سره ون ډے سیریز کې جوړ کړی دی چې په هغې باندې انګلند کرکټ بورډ ناراضه دی. د ګارډین کې آرټیکل راغلی دی چې افغانستان په هوسټ کولو آیرلینډ ته فیوچر کې غټ نقصان پېښېدی شي. آیرلینډ سره به غټ لوبډلې کېدی شي سیریزونو نه انکار وکړي. آیرلینډ هم غټ لوبډلو سره د سیریزونو نه محروم پاتې کېدی شي. لکه اوس 100% دا خبره نه ده چې اوس انګلند کرکټ بورډ به وایي غټ ملکونه آیرلینډ سره سیریز ته نه پرېږدي. خو پوسیبل ده چې فیوچر کې آیرلینډ ته مشکلات پېښېدی شي افغانستان سره په سیریز کولو باندې. اوس ګوره دغه ملکونه چې کوم دي دی الریډي افغانستان سره چې د افغانستان حکومت دی نه قبله یا افغانستان د جنکو چې کوم ټیم دی د کرکټ ټیم هغه نشته دی یا افغانستان کې وایي جنکو له ایکول رایټس نه میلاویږي. مختلف قسم خبرې دغه ملکونه کوي. اوس کرکټ کول په اسلام کې الریډي تاسو له معلومه ده چې اسلام ښځې له د منډې والو اجازت ایون په صفا مروه کې هم نه ورکوي. صفا مروه کې هم که چېرې الله پاک تیو کې چې تاسو حج عمرې ته لاړ شئ په صفا مروه کې هم سړی منډه وخي او خپل مقام دی چې کې به سړی په منډه باندې تیریږي او ښځه چې کوم ده هغه به رو تیریږي. یعنې ښځې هم په منډې اجازت په صفا مروه کې نشته دی نو بیا په کرکټ کې ورته د منډه جایز ده اسلام کې ښځې دپاره. نو که چېرې افغانستان د ښځو ټیم نه جوړوي نو هغه زموږ اسلام اجازت نه ورکوي. خو دغه ملکونه خو توبه خدای توبه زمونږ اسلام دی اکسپټ کوي نه او بل دی زمونږ اسلام به چېرته فالو کړي چې اکسپټ کوي نه نو فالو کوي به څنګه. نو دغه ملکونه اصل کې یو بانه ګوري. دا بانه اوس دی له میلاو شوې چونکې په دنیا کې صرف دغه ملکونه کرکټ نه کوي. استرالیا، انګلند، په دې دنیا کې پاکستان هم کرکټ کوي، بنګلادیش هم کوي، سریلانکا هم کوي، انډیا هم کوي. بیا دی ته ولې انکار نه کوي؟ خو دغه ملکونه چې کوم دي چې افغانستان سره د سیریز نه انکار کوي. اوس آیرلینډ خلاف هم په ګارډین کې باقاعده یو آرټیکل راغلی دی. خیر دا اپډیټس دې حوالې سره که ستاسو سره وي نو کمنټ یې کوئ را سره.